د ماشومانو د وظیفې په اړه کې اهم معلومات در سره شریک کوم چې تاسو خپل ماشومان په دې کې څنګه رجسټر کوئ. تاسو ماشوم که په یو کلاس کې دی د هغه عمر څومره پکار دی چې تاسو ته د هغه ماشوم وظیفه میلاو شي. ځکه اکثر ځینې کسان وایي موږ ته د یو ماشوم وظیفه میلاو شوه او د باقي میلاو نه شوه. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم چې د یو ماشوم په سربره ته څومره روپۍ میلاویږي، بل لا چې تاسو ماشوم په کم کلاس کې دی هغې له عمر څومره پکار دی، ځکه عمر حساب په کوم دی. نو بیا ځینې کسان ته چې دی هم دغه وظیفه چې ده دا نه شي میلاوېدلی چې د عمر په حساب کې څه مسله وي. بل لا ځینې کسان پکې دا خبره هم کوي چې د پرایویټ سکول ماشومانو ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو د پرایویټ سکول ماشومان ته هم میلاویږي، د سرکاري سکول ماشومان ته هم میلاویږي او د مدرسې ماشومان ته چې دی هغې ته هم میلاویږي. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. نو د بېنظیرې کم د ماشومان وظیفه چې ده د هغې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دي په دې پروګرام کې رجسټر کوئ. چې ستاسو ماشومان په دې کې رجسټر شي نو هلو به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاویږي. داسې به نه چې دا به تاسو ته ډایرکټ میلاویږي. اکثر ځینې کسان دا خبره کوي وایي موږ د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړو، په ټایم باندې موږ پارامبي وړو، نو په هغې پارامبي باندې رجسټریشن د هغو شی نه، هغه رجسټریشن چې دی هغه د دې نه دی، هغه خالي ستاسو رجسټریشن چې دی هغه شی دی او ستاسو د فیملی رجسټریشن شی دی. د هغې نه وروسته به تاسو خپل ماشومان چې دي دا به رجسټر کوئ. چا چې په اول ځل باندې روپۍ راغستي، چې په اول ځل یې روپۍ راغستي نو هغو له پکار دي چې هغه خپل ماشومان د ځان سره بوځي د بېنظیرې دفتر ته او هلته یې رجسټر کړي. چې هلته یې تاسو بوځئ نو هلته کې به تاسو له یو کاغذ چې دی هغه به درکړي، کاغذ به درکړي یا یو فارم دی به له درکړي، هغه به راوالی هغه به سکول ته راوړئ. چې ستاسو ماشوم په کوم سکول کې سبق وایي هغې سکول ته به یې یوسئ، د هر ماشوم هغه به راوالی هغه به ورکړئ د هغه په سکول کې. نو هغه به هلته کې هغه استاد او کم پرنسپل چې دی هغه به یې دستخط کړي یا کلاس حساب او هر سره چې هغه ولیکي او د هغو له طرفه به تصدیق وشي. هغه کاغذ چې دی هغه به تاسو راواخلئ او هغه به واپسي دفتر ته یوسئ. د بېنظیرې دفتر ته چې دی واپسي به وشي. ځینې کسانو ته دفتر نه معلوم، نو په هر تحصیل کې یو دفتر چې دی دا د بېنظیرې، نو تاسو به تپوس وکړئ چې دفتر په کوم ځای کې دی په خپل علاقه کې، نو تاسو به هلته لاړ شئ او هغه کاغذ چې دی هغه به واپسي جمع کوئ. چې دغه تاسو جمع کو نو هلو به ستاسو د ماشومانو رجسټریشن چې دی دا به کېږي. ماشومانو رجسټریشن ستاسو شو د هغې نه وروسته به میلاویږي. نو ماشومان چې دي دا به دې کې لازم دي چې ماشومان به تاسو د ځان سره دفتر ته بیایي چې د هغو تصویران چې دي دا به وکاږي. ځینې کسان وایي د ماشومان تلو ته ضرورت نشته، تلو ته چې دی د هغو لازم ضرورت دی. که دغه شانتې تاسو وکړو نو ستاسو د ماشوم رجسټریشن چې دی دا به نه شي. نو خپل ماشوم چې دی دا به د ځان سره بوځئ او هلته به د سکول نه هغه فارم چې دی هغه به ډک کړئ او هغه به واپسي راوړئ. نو دا خو د رجسټریشن طریقه شوه. بیا ستاسو ماشوم اسکول چینج شو، که اسکول چینج شو نو بیا به هم تاسو ځئ او هغه اسکول چې دی دا به اپډیټ کوئ. داسې نه چې دا تاسو رجسټریشن وکړو جدا به وي. اکثر ځینې کس چې دی هغه سکول چینج کړي، چې سکول یې چینج کړو نو دوباره به دغه کار کوئ. که دغه کار ونه کړو نو ستاسو د هغه ماشوم وظیفه چې ده دا به تاسو ته بیا نه میلاویږي. نو دغه په کوم دی چې سکول به لازم چې دی دا به ورسره اپډیټ کوئ. دغه شانتې موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې هم دا ویلو چې جنۍ ته دا سیوا میلاویږي او هلک ته چې دی دا کمه میلاویږي. نو په دې کې پرایمري ده، سیکنډري او های سیکنډري چې ده دا دواړه په دې کې دي. نو په پرایمري کې چې دی ستاسو که هلک نو هلک ته چې دی هغه ته 3000 روپۍ میلاویږي، که جنۍ یي نو هغې ته به 3500 روپۍ میلاویږي. لکه راتنانه والا او د 5مه پورې چې دی نو هلک ته به 3000، جنۍ ته چې دی 3500 روپۍ میلاویږي. په دې کې اوس 1500 روپۍ چې دی دا اضافه راغلي د دغې د وجې نه. دغه شانتې بیا چې دی سیکنډري میډل چې کوم دی نو په هغې کې به تاسو ته میلاویږي. په هلک ته چې دی هغه ته به 4000 میلاویږي او جنۍ ته چې دی هغه ته به 4500 روپۍ میلاویږي. چې جنۍ یې نو هغې ته به 4500 روپۍ چې دی دا میلاویږي. دغه شانتې بیا های سیکنډري چې دی نو په هغې کې چې دی هلک ته به 5000 روپۍ میلاویږي او جنۍ ته چې دی هغوی ته به 5000 روپۍ میلاویږي. نو تاسو به د خپلو ماشومانو چې دی حساب به وکړئ. تاسو ته به د هر ماشوم په سر باندې چې دی دغه روپۍ به میلاویږي. که جنۍ یې 500 روپۍ به د هلک نه سیوئ، که هلک نو 500 روپۍ به یې کمي، خو د کلاس حساب چې دی هغه یې دغه شو. د کلاسونو په حساب به تاسو پوه شوي یئ چې دغه حساب دی چې په پرایمرۍ کې نو هغه دغه حساب دی او د 8م نه والا د 6م نه والا د 8مه پورې د هغې جدا دی. بیا دغه شان د نور کلاسونه چې دي د هغې جدا ریټ دی. نو دغه حساب ورکړی دی. په دې کې بیا د عمر حساب ورکړی. ځینې کسان وایي د څومره عمره پورې دا میلاویږي. نو عمر چې ورکړی دی د 4 کالو نه والا تر د 12 کالو پورې چې کم ماشوم دا به هغه ته میلاویږي. د 4 کالو نه والا د 22 ساله پورې، 4 نه والا د 22 ساله پورې، 12 نه دي، 20 کاله چې کم ماشوم دغه نو تر هغې پورې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. هغه په هر کلاس کې خواته به دغه میلاویږي. بیا پکې د کلاس او د عمر هم حساب دی.
اکثر ځینې کسان چې دی هغه په کلاس کې پیل کېږي، اوس تاسو یو ماشوم دی هغه بار بار پیل کېږي، نو که د هغه عمر اورېدلی نو هغه ته به هم وظیفه نه میلاویږي. اکثر ځینې کسانو موږ ته د یو کس وظیفه میلاو شو او د بل وظیفه میلاو نه شوه. د څه د وجې نه میلاویږي چې د هغه د عمر حساب چې دی دا اوټ شوی. د عمر حساب چې اوټ شو نو بیا به هم ستاسو ماشوم ته میلاویږي. نو د عمر حساب چې دی دا راته ووایم د 4 نه والا او د 12 کالو پورې، چې د 4 کالو ماشوم چې دی هغه اکثر خلک اسکول ته کېنوي، نو د 4 نه والا د 12 پورې چې دی په پرامرۍ کې، چې په پرامرۍ کې په دغه کلاسونو کې دی، لکه د اتنا والا د 15 پورې دی په دغه کلاسونو کې، چې 12 کال له دغه شو چې دی په دې کې وتلی، که په دې کې دی ونه وتلو او د 14 شروع شو او دی بیا هم په پرامرۍ کې 14 کې، نو دته به ګوره بیا د ماشومانو وظیفه چې دا به نه میلاویږي، ځکه چې دی به پیل کېږي د دې د وجې نه بیا دته نه میلاویږي. دغه شانتې د 8 والا او د 18 پورې، د 8 والا د 18 پورې چې دی په سیکنډرۍ کې لکه په میډل کې، په میډل کې د په اتم نه د شپږم نه والا د اتم پورې په دغه کلاسونو کې چې دی چې د 8 والا او د 13 کاله پورې، که په دغه کې په منځ کې دی په دغه کلاسونو کې نو دته وظیفه میلاویږي. که د دغه نه سیوا شو نو دته بیا هم دا وظیفه نشي میلاویدلی. دغه شانتې بیا چې دی هایر سیکنډري په هغې کې چې دی نو د 14 کالو نه والا د 20 کالو پورې، د 14 نه والا د 20 کالو پورې نو بیا به دې ماشوم ته وظیفه میلاویږي. خو که په دغه کې دی دغه شو د کلاس عمر سیوا شو نو دته بیا دا وظیفه نه میلاویږي. نو دا عمرونه چې دي دا هم ښه په حساب سره د ځان سره دغه کوي چې دومره عمرونه کې نو هلو به ستاسو ماشوم ته چې دی دا وظیفه به میلاویږي. بل دا به دې کې شرط دا دی چې دا به هغه دغه ته میلاویږي چې د کمو کسانو زنانه چې دي، زنانه چې هغه د بېنظیر د روپو لپاره ایله او د بېنظیر روپیو ته میلاویږي، نو د هغو ماشومانو ته به دا وظیفه میلاویږي. داسې نه چې د هغه مور ته نه میلاویږي نو بچي ته چې دی دغه به هم نه میلاویږي. فعلن ساعت چې دی د بلاک کسانو هغه روپۍ چې دي هغه د دې کال هغه ورکړي دي، د دې کال هغه چې دی هغه ورکوي، نو بلاک کسانو ته پکې ځینې میلاویږي، د 100 ورځو پورې به میلاوي بیا به هغه هم بند شي. نو مور چې د هغه د دې لپاره لازم ده چې هغه به دې کې رجسټر وي. بل لا چې تاسو ماشومان بیایې نو د هغې سره به پارمبي چې دی دا به لازم وړئ، څنګه چې ما تاسو ته وایي د رجسټریشن طریقه ده، نو پارمبي به وړئ. کوم نمبر چې تاسو د مخکې نه به په پروګرام کې رجسټر کړو هغه نمبر چې دی هغه به هم د ځان سره وړئ، نو ستاسو ماشوم چې دی دا به رجسټر کېږي او په هغه نمبر باندې به ستاسو سره رابطه چې دا به کېږي. نو اوس هم د ماشومانو وظیفه چې دا شروع ده. دغه شانتې بل پکې دا شرط دی چې که ستاسو ماشوم اسکول ته ځي خو هغه اسکول ته به په پابندۍ سره لېږئ، ځکه که د هغه 70% حاضري نه وي نو بیا هم ستاسو دغه ماشوم ته وظیفه چې دا نشي میلاویدلی. ځینې کسان چې وایي موږ ته د یو ماشوم میلاو شوه د باقي میلاو نه شوه، نو هغه ګوره د دې ویریفیکیشن کوي. د بېنظیر ټیم چې دی هغه اسکول ته ځي، هلته کې ګوري چې دی به د اسکول کې دی که نه دی، دی په 100م کلاس کې دی، د اسکول ته په پابندۍ سره راځي که نه راځي، نو هغه حاضري او هر سره چې دی د کلاس معلومات چې دي دا لاړ شي، نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو د ماشومانو وظیفه چې دا راځي. بل لا که دغه هر سره باندې ستاسو هغه ماشوم برابري او بیا ورته هم نه میلاویږي، نو تاسو بیا د اسکول نه معلومات کوئ. اسکول ته به لاړ شئ، هلته به تپوس وکئ، تپوس به دا وکئ چې دلته کې د بېنظیر هغه ټیم راغلی دی که نه دی، د دې ماشومانو ویریفیکیشن یې کړی دی که نه دی، چې د هغو ویریفیکیشن وشي نو وروسته به میلاویږي. داسې نه چې هغه اسکول ته هلته نه وي تللی، اسکول رجسټر نه وي د حکومت سره، یا هغه مدرسه د حکومت سره رجسټر نه وي، نو اکثر د دغې د وجې نه چې دی بیا هم ماشومانو ته وظیفه نه میلاویږي. نو په دې ویډیو کې مې درته مکمل طریقه وښه چې دغه مکمل طریقه ده او په دې طریقه تاسو ته د ماشومانو وظیفه میلاویدی شي.